سوره بنی اسرائیل یا سوره اسراء دا په ترتیب د کتابت سره ولسم نمبر سورت دی او په ترتیب د نزول سره دا 50 نمبر سورت دی. نازل شوه دی پس د سوره قصص نه. په دغه سوره بنی اسرائیل یا سوره اسراء کې کلمات هغه 533 دي، تقریبا 533 کلمات او 4460 په دې کې حروف دي. سلور زرا سلور سبا او شپیته، تقریبا لکه څنګه چې تفسیر خازن لیکي، سلور زرا سلور سبا او شپیته په دغه سوره اسراء کې یا سوره بنی اسرائیل کی حروف دي. آیتونه مبارکه په سوره بنی اسرائیل کې 111 دي، یوسل یولس آیتونه او په 12 رکوع باندې مشتمل سورت دی. مخکنی سورت سوره النحل په هغه کې چې څومره مضامین ذکر کړی شول هغه هم تقریبا په دغه سوره بنی اسرائیل کې ذکر کیږي، بلکې هغه مضامینو کې چې کوم اهم مضامین دي چې د الله رب العزت وحدانیت د هغې دلایل په تاکیدن دې صورت کې ذکر کړی شوي دي. د الله د وحدانیت نه چې کوم سړی انکار کوي نو هغه جهنمی دی. د هغه دپاره عظیم عذاب د جهنم دی او دایمی عذاب د جهنم دی. دویم په دې کې د الله رب العزت د هغه آیتونو او دارنګې په هغې باندې دلایل چې دا کلام دا د الله رب العزت کلام دی او د دغه کلام او د هغې د آیتونو نه انکار کول دا عظیمه ګناه ده او دغه منکر د آیتونو د الله نه دا دایمی جهنمی دی. برحال توحید، رسالت، باس بعد الموت، تخویف او بشارت په مکی سورتونو کې هم دغسې قصص او امثال هم ذکر کیږي. د الله رب العزت د وحدانیت او په هغې باندې دلایل عقلی او نقلی او هم دغه رنګې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رسالت هغه هم په دلایلو سره ثابت. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام نذیر او بشیر هغه متقیانو ته خوشخبری ورکوونکې او نافرمانو ته یره ورکوونکې دی. برحال په دې اولنی آیت مبارک کې د سوره بنی اسرائیل هغه واقعه چې کوم مشهور واقعه ده هغه د معراج شریف واقعه ده او بلکې دغه سفرونه تقریبا هغه 3 سفر دي. یو سفر هغې ته اسراء ویل شي، دویم سفر هغې ته معراج ویل شي
او د هغې سره بیا ضمنن اعراج چې هغه د سدرة المنتهی نه وړاندې دی. بیا دلته چې کوم سفر په دې آیت مبارک کې ذکر شوی دی نو هغه د اسراء دی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. دا سفر د بیت الله شریف نه تر د بیت المقدس پورې دی او بیا د بیت المقدس نه اول دویم دریم تر د سدرة المنتهی پورې سفر چې کوم شوی دی نو د هغې ذکر بیا په سوره نجم کې دی. فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا. سوره نجم کې بیا د معراج شریف تفصیلی واقعہ تر د سدرة المنتهی پورې چې دغې ته معراج ویل شي او ضمناً بیا د هغې نه وړاندې چې کوم لامکان دی هغې ته اعراج بیا ویلی شي. دویمه خبره هغه دا چې دا واقعه په کم کال د نبوت باندې شوې ده. دا سفر د معراج دا په کم کال د هجرت باندې شوی نو په هغې کې بیا د مفسرینو اختلاف دی. بعضی مفسرین هغه دا هم فرمایي چې دا په اووم کال د نبوت باندې شوی. په اووم کال د نبوت باندې شوی دغه واقعه او بعضی وایي چې دا په نبوت د 11 کال باندې شوی ده او بعضی وایي چې دا په 12 کال د نبوت باندې شوی ده. اختلاف په هغې کې شته دی. یعنی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمر هغه یا 51 کال عمر کې یا دارنګې په 52 کال عمر کې یا 53 کال عمر کې داسې مختلف روایات هغه راغلي دي. څنګه چې تفسیر معرف القرآن او هم دغه رنګې تفسیر دروس القرآن نور دغسې تفاسیر په هغې کې اختلاف بیانوي. په کومه میاشت کې شوي ده نو په هغه میاشت کې هم یو اختلاف دی. نمبر یک هغه دا چې دا وی د لیلة القدر په شپه باندې شوي. دویمه هغه دا چې دا په ربیع الاول د میاشت کې شوي ده. پس 17 ربیع الاول باندې او بعضې وایي چې نه دا په 12 ربیع الثانی باندې شوی ده. 12 نه 27 ربیع الثانی په 20 د ربیع الثانی باندې شوی ده. او چې کوم عامه مشهوره ده پر حال بعضی مفسرین هغې ته یو قسم لره د ضعف نسبت هم کوي چې دا واقعا دا د رجب په میاشت کې شوې ده او 20 تاریخ دی. څنګه چې دا معرف هم را نقل کړي دي 20 د رجب او بیا کال کم کال دی دا هغه کال چې په هغې کې
حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها هغه وفات شوه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډیره عظیمه صدمه هغه ملو شوې ده او د هغې تر ابو طالب صاحب هم وفات شوی دی. بیا دغې کال ته څه ویلی شي؟ دغه کال چې په کوم کال باندې خدیجه الکبرا وفات شوی، ابو طالب صاحب وفات شو، کور کې چې کومه سهارا د پیغمبر علیه السلام او دارنګې د حوصلې یو ځای هغه هم پاتې نشو او بهر ابو طالب صاحب هم د پیغمبر علیه السلام ډیر زیات خادم او د پیغمبر علیه السلام پشپناهي به یې کوله. لہذا دغې کال ته عام الحزن وایي. ګوره ګوزر ماته یاد دی تاسو ذهن کې نشته. عام الحزن یعنی هغه کال چې هغه د غم کال دی. عام الحزن. برحال دریمه خبره هغه دا ده چې د پیغمبر علیه السلام معراج هغه په ویښه باندې شوی دی، نه په خوب کې شوی دی. په خوب کې خو عام انسان هم هغه آسمان ته خیږي که نه، په هوا باندې الوزي. څه قسمه قسم خوبونه دغه انسانان، عام انسانان، نیک عمل انسانان هم ویني. برحال د پیغمبر علیه السلام معراج دا نمبر 1 په ویښه باندې شوی دی، په خوب کې نه دی شوی. او نمبر 2 دا چې د پیغمبر علیه السلام معراج هغه د روح مع الجسد سره شوی دی، صرف روحانی نه دی شوی بلکې د جسم سره شوی دی. پیغمبر علیه السلام په ویښه باندې د روح او د جسد سره هغې د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته، د مسجد اقصی نه بیا سدرة المنتهى او بیا هم دغه رنګې عرش معلا، جنت او جهنم، او بیا په هغې کې د هغه انبیاء کرامو سره ملاقات. دا ترجمه به انشاءالله چې خیر کوو، خو یو څو خبرې هغه هم دا ځان سره یاد لرئ، ځکه بعضې خلک هغې یو خو د معراج نه بلکل منکر دي، عقلی لحاظ سره هغې دا خبرې کوي او د هغې جوابونه هم بیا علماو خصوصا استاد محترم شیخ حسن جان شهید رحمه الله د هغې جوابونه هم ورکړي دي. کم خلک چې هغې انکار کوي یو دارنګې چې دا خبره د عقل نه بعید ده او د عقل نه لرې ده، دا زمونږ عقل نه مني، یا فلاسفه چې کوم د دې خبرو نه انکار کوي د هغې جوابونه تفصیلي ورکړي دي، خو لیکن تاسو ته ځکه نشم ویلی چې په هغې باندې ټیم لګي. بله څه موقع باندې به انشاءالله د هغې خبره بیا وکړو. د آیت مبارک کې تاسو ګورئ چې سبحان الذي اسرا بعبده. اسرا دا سفر دی، خدا سفر د ځمکې سفر دی، او دویم دا چې بعبده الله رب العزت دغه خپل پیغمبر بوتلی دی او لفظ د عبد بیان کړی دی. اسرا بعبده
بوتلی دی هغه بنده خپل نو عبد هغه څه ته ویلی شي روح مع الجسد ته ویلی شي او بیا لیلن کې چې کوم تنوین دی دا د پاره د تقلیل دی په ډیره لږه حصه د شپې کې لیلن ټوله شپه نه ده لږه حصه د شپې ده د کم ځای نه من المسجد الحرام د مسجد حرام نه بیت الله شریف چې کوم ورته موږ وایو یو صحابي هغه تپوس کوي چې اولنې جمعه ته هغه کم جوړ شوی دی پیغمبر علیه السلام جواب ورکړي چې هغه مسجد حرام یعنی بیت الله شریف بیا دویم نمبر باندې هغه مسجد اقصی او د دوی په منځ کې چې کوم وخت فاصله د زماني هغه تر 40 کالو پورې ده اولنې جمعات په مخ د ځمکه باندې هغه مسجد حرام خانه کعبه چې ورته موږ وایو بیت الله شریف چې ورته وایو دویم جمعات چې کوم جوړ کړي حضرت سلیمان علیه السلام هغه د مسجد اقصی دی د دې په درمیان کې چې کوم دینو 40 کاله زمانه هغه تیر شوې ده ضمنن هغه خبرې به پکې هم کوو واقعات هم پکې دغه سفر کې ډیر زیات راغلي دي کله چې دجال هغه راکوز شي په دغه ټوله دنیا کې به هغه ګرځي خو لیکن سلور زینو ته به هغه نشي تللی یو مسجد حرام بیت الله شریف ته د هغې چې کوم حدود دي دویم مسجد اقصی بیت المقدس چې ورته موږ وایو دریم د مدینې منورې ښار ته او څلورم طور سینا چې ورته ویلی شي د حضرت موسی علیه السلام هغه مقام او هغه جماعت الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله مسجد اقصی ته هغه زمکه او هغه مقام بارکنا حوله الله فرمایي چې من برکت اچولې دی گیر چاپیره د هغې نه لنوریه لدې دپاره چې موږ وښیو د پیغمبر علیه السلام ته من آیاتنا دغه نشاناتو خپلونه انه هو السمیع البصیر بشک د الله پاک لیدونکې او دارنګي اوریدونکې دی سمیع اوریدونکې البصیر او لیدونکې ذات دی پیغمبر علیه السلام چې کله الله رب العزت هغه ځان ته پورته کوو د معراج په شپه باندې د مازدیګر نه فضا ډیره زیاته معطر او ډیره خوشګوار وه بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې د ماسخوتن د شپې څه حصه تیره کړله نو د هغې نه وروسته بیا جبریل علیه السلام هغه راځي د میکائیل علیه السلام سره او پیغمبر علیه السلام لزان سره روانوي اوس پیغمبر علیه السلام کوم ځای کې و نمبر 1 خبره هغه ده چې کومه مشهوره ده هغه د ام هانی رضی الله عنها په کور کې و چې دا د پیغمبر علیه السلام د تر لور ده ام هانی د علی رضی الله تعالی عنہ خور د ابو طالب صاحب لور ده نمبر 2 دا چې پیغمبر علیه السلام سفر هغه منداری وي د خپل کور نشوي دی نمبر 3 هغه دا چې د پیغمبر علیه السلام سفر وي
هغه د شعب ابي طالب نه شوی دی او دغه شعب ابي طالب واقعا هم ستاسو د وړاندې ان شاء الله ستاسو ذهن کې به هغه وادي چې د ابو طالب سیوا او په هغه وادي کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ابو طالب سیب هم چې د مکی معظمه والو د هغې سره بایکاټ کړی 3 کاله دغه وادي کې هغې دغه 3 کاله تیر کړي دي. نمبر 4 دا چې د پیغمبر علیه السلام سفر هغه د بیت الله شریف نه شوی دی. نمبر 1 د هانی رضی الله عنها د کور نه. دویم دا چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د خپل کور نه. دریم دا چې د شعب ابي طالب نه. او څلورم دا چې د بیت الله شریف نه. په دې کې تطبیق بیا هغه استاد محترم هم داسې کړی دی قاضي فضل الله شیخ القرآن والحدیث هغې داسې تطبیق کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کم منداری الفاظ استعمال کړي نو دا د سکونت کور دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دغه ځای کې اوسېده خپل کور کې اوسېدل او چې کوم کور د هانی دی نو دا خو د هغې خپل ملکیت دی دغه خپل ملکیت دی او شعب ابي طالب چې یادی نو دا هغه مقام نه یادی بلکې دا هغه زمان یادی دا هغه زمانی ته نږدې دا واقعه را پیښه شوې ده چې کله پیغمبر علیه السلام سره د خپلو ملګرو شعب ابي طالب کې دغه 3 کاله تیر کړي نو دا دغې ته نږدې وخت او زمانه ده او چې بیت الله شریف یادوي نو دا هانی رضی الله عنها دا کور هم دا د دې حرم په دغه حصہ کې وو ځکه دوی به د حرم شریف خدمت کو دا منجاور چې ورته موږ وایو خادمان دوی د بیت الله شریف وو. دا مختصر غوندې تطبیق دی خپل کور د سکونت دی او د هانی کور هغه هم په دې حرم کې دی او دغه رنګ شعب ابي طالب دغه زمانه هم دغه لنډه وه. اوس چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هانی رضی الله عنها په کور کې او جبريل علیه السلام راځي نو هغه باره په چت باندې راځي د دروازې او د گیټ په ځای باندې باره چت هغه سیری کېږي او جبريل علیه السلام را کوزیږي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را ویښوي او د هغه ځای نه بیا حتیم ته بوځي. اوس ابتداءً پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې خبره باندې پوهې کوي چې دا اوس کومه واقعه را روانه ده نو دا یو قسم لره د عام عادت نه داسې مخالف به روانوي. خلک به بیا څه قسم اعتراضونه هم کوي. د گیټ په ځای باندې د دروازې په ځای باندې جبريل علیه السلام هغه په چت باندې راغی خبره داسې الټه غوندې را روانه ده ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تلل به هغه د فرش نه د عرش پورې ځي هغه به هغه مقاماتو ته رسي چې د هغې نه مخکې به بل مقام نه وي. دویم دا چې کله پیغمبر علیه السلام جبريل علیه السلام راوست حتیم ته نو د حتیم دا هم حصہ د بیت الله شریف ته